حضرت عوف رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، هغه فرمایي وی زه یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وم، وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چاره دام وکړ او وی بیا مانځه ته ودرېد. الله اکبر. وی په یو رکعت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوره بقره اولسته. سوره بقره دا 2.5 سپارې ده تقریبا. په یو رکعت کې 2.5 سپارې اولستی. نو وی بیا رکوع لاړ، نو وی بیا رکوع د هغې نه زیاته اوږده وکړه. اوس وګورئ د تراو کې مونږ 2 سپارې 2.5 3 سپارې چې څوک لولي نو مونږ خو په 2 غنټې تیرو، ایزا 1 غنټه دې په تیر شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 1 غنټه خو په 2.5 سپارو تیر کړي، نو دا 1 غنټه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قصې ولاړ او وی رکوع بیا د هغې نه اوږده وکړه. غرض دا دی چې غنټې ورپسې بیا رکوع م وکړه. 1 غنټه چې سړی په رکوع کې دا زما ستا د وس نه بار ده، په موږ سترګې تورېږي راغورځېدلې به وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رکوع دومره د هغې نه اوږده وکړه او وی بیا چې کله سجدې ته لاړ نو سجدې د هغه رکوع نه بیا اوږده وه او بیا دویمه سجدې بیا هغه مره اوږده وه. نو وی چې دویم رکعت ته پاڅېده نو وی بیا غون آل عمران پکې اولسته. نو هغه بیا تقریبا 1.5 سپاره که څومره دی او چې څومره آل عمران لوستی نو بیا هغه رکوع او سجدې بیا هغه مره اوږدې وکړې. نو دریم رکعت ته پاسې، نو چې دریم رکعت ته ودرېده نو بیا سوره نساء هغه بیا 1 سپاره 1.5 دی، نو بیا هغه پکې ولسته او هغې سره بیا چې کومې رکوع سجدې وي هغې بیا دومره اوږدې وکړې. بیا چې دی نو 4م رکعت کې چې پاسېد نو سوره مائده ولسته. دا تقریبا 6.5 سپارې پیغمبر علیه السلام په 4 رکعاتو کې ولسته. او ورسره هغه سجدې مو رکوعګانې هم دومره اوږدې وکړې. اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې په دې باندې به څو غنټې هغه تېرې کړي. دومره اوږد مونځ دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړ. هغه ته د مونځونو څه ضرورت او بیا د دومره اوږدو مونځونو څه ضرورت. یا رسول الله حضرت عایشه ورته فرمایي چې دا تاسو ټوله شپه ولاړ یې او دا خپې مبارکې مو پړسېږي، نو ته خو د الله محبوب بنده یا رسول الله تا ته د دومره تکلیف څه ضرورت دی؟ ته ولې دا دومره ځان دې په مشقت کې اچولی دی؟ نو پیغمبر علیه السلام حضرت عایشې ته وی ستا دا خوښه نه ده چې ما خدای پاک په خپل شکرګزار بندگانو کې شمار کړي؟ دا زه د الله د شکریا ادا کوم چې الله مالا دومره لوی مقام را کړی دی او الله زه پیغمبر پیدا کړی مو جوړ کړی خپل محبوب یې ګرځولی. دا د شکریې پته ورزه کوم.